بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 113 نمبر درس دی. د اسم علی تمرین به حل کوو. درې سوالونه راکړي وي، د دې جوابونه ولیکئ. اول سوال کې راکړي وي د مضرب، مفتاح او د مقراض نه د اسم علی ګردان وکړئ. نو موږ به د مضرب اوله طریقه ټول ګردان وکړو. نو د مضرب اوله صيغه راځي مضرب د وخلو یوه آله. دویمه صيغه راځي مضربانی د وخلو دوه آلې، او مضراب دا د وخلو ډېرې آلې. مضارب درېیمه راځي مضارب د وخلو ډېرې آلې. مضرب د وخلو یوه آله، مضربانی د وخلو دوه آلې، مضارب د وخلو ډېرې آلې. اوس ګورئ مفتاح معنی ده د کلاوولو یوه آله، یعنی مفتاح چابي ته. چابي ګورئ د چابي نه ده، هغې ته مفتاح وایي. فتح یفتح باب نه راځي مفتاح، اسم آله ته مفتاح جوړیږي. مفتاح معنی ده یوه چابي، یعنی د کلاوولو یوه آله. نو هغه چابي ته چې دی آله وایي. نو په هغې باندې خلک تاله وغیره کلاوي که نه، نو هغه دې ته مفتاح وایي. مفتاح معنا ده د کلاوولو یوه آله، موږ ورته چابي وایو. مفتاحانې د کلاوولو دوه آلې، مفتاحانې د کلاوولو دوه آلې. او مفاتیحو دا جمع راځي د کلاوولو ډېرې آلې، مفاتیحو. ټیک شوه. اوس مقراض معنا ده د کټ کولو یوه آله، موږ ورته قینچي وایو، قینچي. ټیک شوه. نو مقراض د کټ کولو یوه آله، مقراضانی د کټ کولو دوه آلې، موږ ورته وایو دوه قینچیانې. او مقاریزو معنا ده د کټ کولو ډېرې آلې، یعنی موږ ورته ډېرې قینچیانې وایو. ټیک شوه. نو مقراض مقراضانې مقاریزو، مفتاح مفتاحانې مفاتیحو، او مضرب مضربانې مضاربو. دا موږ سره د مضرب، مفتاح او د مقراض نه د اسم علی ګردانو. دویم سوال یې موږ له راکړی وی مسمعون د اورېدو یوه آله. د سمع یسمع باب نه اسم آله مسمعون. نو د مسمعون معنا ده اوله نمبر صيغه ده. د مسمعون معنا ده सुनने का एक आला، د اورېدو یوه آله، सुनने का एक आला. ٹھیک شوه. دویم نمبر موږ له مناصرو راکړی دی. دویمه نمبر صيغه مناصرو دا جمع ده. منصور معنا ده د مدد کولو یوه آله، منصورانې د مدد کولو دوه آلې، مناصرو د مدد کولو ډېرې آلې. نو موږ په پښتو کې وایو، په اردو کې وایو وایي مدد کرنے کې سب آلې. ٹھیک شوه. نو په پښتو کې موږ وایو د مدد کولو ټولې آلې یا د مدد کولو ډېرې آلې. نو مناصرو معنا ده مدد کرنے کے سب آلے. ٹھیک شو. مدد کرنے کے سب آلے. اوس 3 نمبر موږ سره لري مفاتیحو چې دی که نه، د دې مفاتیحو دا جمع ده. دا مفاتیحو چې دی دا مفاتیحو جمع ده. مفاتیحو دا د مفتاح جمع ده. مفتاح یوې چابي ته وایي، مفتاحانې دوه چابیانو ته وایي، مفاتیحو ډېرو چابیانو ته وایي. نو وایي د کلاوولو ډېرې آلې. نو کھولنے کے سب آلے، اردو کی وایي کھولنے کے سب آلے. ٹھیک شوه. موږ وایو د کلاوولو ټولې آلې، نو پښتو کې ورته موږ وایو ډېرې چابیانې. ٹھیک شوه. نو مفاتیحو نو دا موږ سره اول نمبر د مسمعون माना सुनने का एक आला, मनासिरो मदद करने के सब आले, मफातीह खोलने के सब आले. ठीक है.
اوس موږ له راکړي دي د اردو دوه جملې راکړي دي وای دو آلے سننے کے د اورېدو دوه آلې او بیا وای سب آلے مارنے کے د وخلو ټولې آلې نو موږ سره مسمع معنا ده د اورېدلو یوه آله مسمعان معنا ده د اورېدلو دوه آلې نو دلته موږ ته وایي چې د اورېدلو دوه آلې نو مسمعان راځي مسمعان معنا ده د اورېدلو دوه آلې اوس وای سب آلې مارنے کې د وخلو ډېرې آلې ټولې آلې نو مضرب معنا ده د وخلو یوه آله مضربانې د وخلو دوه آلې او مضارب معنا ده د وخلو ټولې آلې نو دلته کې موږ ولیکو مضارب نو د مضارب معنا هم راځي د وخلو ډېرې آلې او د مضارب معنا هم راځي د وخلو ډېرې آلې مضارب ٹھیک شو نو که چېرته د مضربون او د مضربتون جمع وي نو مضارب به وي د مضربون او د مضربتون د دې دواړو جمع راځي مضارب او د مضرابون معنا جمع راځي مضارب مضرابون مضربانی مضارب او د مضربون مضربانی مضارب د دې جمع راځي مضارب او د مضربتون مضربتانی د دې جمع راځي مضارب نو د مضربون او د مضربتون د دې دواړو جمع راځي مضارب او د مضرابون جمع راځي مضارب مضرابون مضربانی مضارب نو د دې دواړو د مضارب معنا هم د وخلو ټولې آلې او د مضارب معنا هم د وخلو ټولې آلې نو دا موږ سره د اسم آلې مشکو او ان شاء الله راتلونکي درس کې به بیا موږ د ثلاثي مزید فی یعنی د علم الصرف اولین دویمه حصه شروع کوو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام